السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې روغ جوړ خوشاله وئ. پرون ګل بنو کې چې کوم د ګل بنو په نوم یادېږي، نو هلته پرون اف سی پوسټلین چې کومه دی په هغې باندې پرون چې کومه دی ترهګرو اټیک کړی و. اولي اټیک چې کومه دی هغه د یو دیوال سره یو ګیټ سره چې کومه دی ګاډ ټکراو شو، هغه ځای کې یې والوځو. یو ترهګر چې کومه دی هغه ډایرک چې کوم دننه دفترو ځای دی هغه هلته لاړ، هغې هلته په اولي فرصت کې خوندي کړو، مردار یې کړو، مړی یې کړو. او د هغې نه پس چې کومه دی بیا دغه سټارټ شو اپریشن. نو په هغې تقریبا د سیکورټي فورسز چې کومه دی 15 نوجوانان هغه شهیدان شو، او 12 غنټې تقریبا اپریشن چې کومه دی هغه کامیابۍ سره سرته ورسېدو، او 15 دهشتګر چې کومه دی هغه هلاک شو. نو 12 غنټې چونکې غټ اپریشن و، او ماشاءالله اپریشن کلیرنس بالکل صفا وشو او کامیاب شو. خو موږ له عوامو له څه کول پکار دي؟ آیا موږ له د سیکورټي فورسز سره سات ورکول پکار دي که نه صرف تماشه کول پکار دي؟ زمونږ په دې علاقو کې ماشاءالله عوام بھرپور سات ورکوي، او انشاءالله تر اخره پورې ورسره خیر سره ودرېږي، ولاړ به وي ورسره. ځکه چې دا د قوم بچي د دې قوم د حفاظت لپاره ولاړ دي، د قوم د حفاظت لپاره منډې ترړې وهي. نو موږ ټول له پکار دي چې سره سات ورکړو. نور دی الله امن راولي. د امن ډېر زیات ضرورت دی. موږ ته د مهنګایۍ نه او د خوراک څښاک نه د ټول نه اولی هدف چې کومه دی هغه امن دی. که امن راغی هر څه دي، او که امن نه و نو هېڅ هم نشته. ځکه موږ له اولی امن پکار دی. الله دې وکړي چې زموږ په دې ښایسته علاقه کې په زګل پښتونخوا کې ښکلی امن راشي، او د امن زندګي تېره کړو. نور د روټۍ خوراک څښاک د رزق والا الله کړله، هر څه به الله پاک راکوي. زموږ بچي، زموږ خویندې میندې دا مدرسو ته، سکولونو، کالجونو ته زموږ ملیان حضرات، زموږ مدارس، زموږ جماعتونه چې دا کم سے کم دا خو محفوظ وي که نه. نو موږ به د الله نه دعاګانې غواړو، او الله دې وکړي چې امن راشي.